در محترم مسلمانانو داسې طاقتوره قرآني وظیفه راته ښایمه انشاءالله چې د الله جل شانه امر په هغې کې پوره کېدل دي. د الله جل شانه د قرآن دغه وړوکی شان آیات دی محترمو، دې کې د الله تعالی قدرت بیان دی. دې کې الله جل شانه ډېر طاقت ږدلی دی د انسانانو د حاجتونو دپاره، او الله جل شانه پکې واضح فرمایي چې والله الله تعالی چې دی غالب دی علی امره په ټولو کارونو باندې. الله جل شانه ستاسو حاجت باندې هم الله جل شانه غالب دی، او الله جل شانه په دغه طاقت لري ستاسو چې کوم حاجت دی. نو دا قرآني وظیفه ده او طاقتوره وظیفه ده، صحیح شوه. او انشاءالله چې ستا مراد به الله جل شانه پوره کوي په دې آیات مبارکه باندې، ځکه د الله جل شانه ارشاد دی او د الله جل شانه ارشاد فای تکمیل ته رسېدل دا ښکاره او ظاهره خبره ده محترمو. کله چې الله تعالی فرمایي چې کن شه فیکون، نو هغه څیز موجود شي. نو الله تعالی په خپله فرمایي زه په ټولو کارونو باندې څه یم؟ غالب یم. دا ټولو کارونو فای تکمیل ته رسول دا زما کار دی. نو چې الله جل شانه ټول کارونو پوره کولو والا دی محترمو، انشاءالله چې زما او ستا حاجت به هم الله جل شانه د دې وظیفې سره پوره کړي. او نن چونکې د جمعې بهترینه ورځ هم ده، د ورځ کې هغه ګړی هغه وختونه چې په هغې کې دا وظیفه وکړی شي په دې طریقه باندې، نو الله جل شانه به ستا کار باندې هغه کن فیکون ذات شي او ستا حاجت په انشاءالله چې سر ته ورسي. لهذا نن دا وظیفه فریق نه ږدئ او خامخا یې در سره وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، که مسافر په سعودي عرب کې دي او که په ایران کې دي او که په قطر کې دي او که په دوبۍ کې دي او که په امریکا کې دي او که په هر ځای کې مسلمانان دي، زمونږ غږ اوري، زمونږ اواز اوري، زمونږ ویډیوګانې ګوري، الله جل شانه دې ورته ډېرې خوشحالۍ ډېرې کامیابۍ د دنیا او د آخرت ټولو مسلمانانو ته ورکړي. محترم مسلمانان، نن زمونږ چې کوم ټاپک دی، کومه وظیفه ده، هغه د الله جل شانه د قرآن طاقتوره قرآني وظیفه ده، او دا د هر قسم حاجت دپاره انشاءالله تاسو کولی شئ په دې مذکوره طریقه. دا د محترم مسلمانانو چې کله د جمعې ورځ ده نن کنه، نو تاسو به دا وظیفه په 3 وختونو کې ځان دپاره شروع کړئ. صحیح شوه. 3 وختونه کم کم دی. لومبنی وخت چې دی محترمو، هغه کله چې د جمعې اذانونه شروع شي تر د مونځ ختمېدو پورې، زنانه په کورونو کې، نارینه په جومات کې به دا وظیفه کوئ. او دویم هغه دی چې کله محترم مسلمانانو د جمعې مونځ څنګه وشي، بیان وغیره ختم شي، دا وظیفه به شروع کوئ. او اسانه هم ده انشاءالله، څه پکې ګران نشته. تاسو ته په یاده هم یادوي انما امره والله غالب على امره، والله غالب على امره، والله غالب على امره. صحیح شو کنه. او که یا چې د امام چې کله خطبې ته وخوځي، دواړو خطبو په منځ کې دا لږه وخت به نه وي، دغه ټایم کې دا آیات ووایه والله غالب على امره، که یو پیره دې وي که دوه دې وي، او منځ کې ته ووایه چې الله زما په دې حاجت ته غالب یې، الله زما په دې مصیبت باندې ته غالب یې، زما په دې بیمارۍ، زما دا پریشانی، ټینشن، دا نکاح، دا محبت، دا هره مسله چې دا الله ته په دې غالب یې، او ته نه ته دروغجنې الله تعالی نعوذ بالله، نه ته دروغجنې، نه ستا د قرآن حصه دروغجنه ده، ستا کلام هم حقیقتا کلام دی او ستا ذات هم حقیقت والا ذات دی. نو الله زما دا فیصله ته وفرمایه. الله نن هغه زبرګه ورځ ده، یو خو دا وخت شو، یو دویم وخت دا دی محترمو چې څنګه د جمعې مونځ وشي فورا کنه، نو درود شریف به ووایي. صحیح شوه. 3 پیرې درود شریف مخکې، 3 پیرې وروسته، او که درود ابراهیمي وي نو ډېره زیاته او بهتره وي. منځ کې بیا 33 33 مرتبه 33 مرتبه به انشاءالله دا وظیفه وکړئ والله غالب على امره. او د ګوره که تاسو سره کم انسان محبت کوي او تاسو نږدې په هغه باندې به ورشوف کړي، که ستاسو دشمن دی، تاسې تکلیف دی، ته وایې چې په هغه باندې زه مخکې شم، هغه ماته نقصان راونه رسوي، نو په سوچ او تصور کې، یعنې سوچ کې هغه راواړوه د هغه سینې ته به زه مخامخ یم او په هغه یې ورشوف کوم او زما دا کار الله تعالی وکړو. دې یقین سره چې زما دا دشمن دی، زما دا محبت دی، زما دا کاروبار دی، زما اولاد دی، زما کورنۍ مسله ده، زما هر څنګه مسلې دي،
دا کار ما ته مخکې دا دی پروت دی او ما دا وظیفه وکړله او انشاءالله به زما کار الله تعالی پوره کړو. ښه دا یقین به او دا سوچ او تصور سره به انشاءالله تاسو دا کار عمل شروع کوئ. او کوم چې اخیری وخت دی هغه د مازدیګر د مانځه نه پس هر کله چې مازدیګر مونځ وکئ محترمو، مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ او 3 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او بیا 33 کارته 33 مرتبه والله غالب علی امره والله غالب علی امره دا وظیفه به انشاءالله وکئ او بیا به دغه سوچ او تصور وکړئ چې الله دې کار باندې ته غالب یې او ما ته دا پته ده چې ته ستا ذات حقیقت والا دی او ته په هر یو څیز قدرت لري، نو الله ما دا کار ته وکړو. بس زما یقین دا دی چې الله تا وکړو. صحیح شوه که نه؟ الله تا زما دا حاجت پوره کړو، زما دا مسله دې ختمه کړه، زما دا بیماري دې ختمه کړه، زما دا واده او د نکاح او د محبت مسلې الله تا ختمې کړلې. بس دا یقین سره انشاءالله. صحیح شوه؟ دغه طریقې سره انشاءالله بیا د ماښام د مونځ نه پسې هم انشاءالله وکئ 33 کارته مرتبه او بیا د ماسخوتن مونځ چې کله وشي د هغې نه پسې هم بیا 33 کارته مرتبه یعنې 33 مرتبه انشاءالله دا وظیفه وکئ. انشاءالله د الله جل شانه د ذات نه امید دی او پوره 100% امید دی چې انشاءالله ستاسو حاجت به د دې وظیفې سره الله جل شانه نن ورځ کې پوره کوي. خو موږ به په الله تعالی ګمان ښه ساتو چې نن به انشاءالله پوره کوي او زما الله تعالی سره دا طاقت شته دی، دا قدرت زما د الله تعالی سره شته او زما په دې کار باندې الله تعالی غالب دی. الله جل شانه دې زموږ ټولو ګناهونه معاف کړي. الله تعالی دې موږ باندې د خیر او د رحمت بارانونه ووري. یقینا ډېره زیاته ګرمي ده او دا زموږ د اعمالو د وجې نه محترمو لومبیا به زه ځان ګناهګار وګڼم، تاسو ته ګوته نه نیسم چې زما عمل خراب دی، لهذا ځانونه خپل ځان ځانیت کو توبه وبه الله تعالی ته وباسو چې الله موږ نه څومره ګناهونه شوي څونه ناچاقۍ رانه شوي الله تعالی ټول په ټوله موږ ته معاف کړي. الله جل شانه هم خوشحاله او باد ساته. الله